دا د علم تعریف هغه محدثین دا کوي چې نور مقتبس وی دا هغه نور دی چې د نبی علیه السلام د اقوالو د نبی علیه السلام د افعالو نه کوم نور چې د سړي زړه ته راغی او رڼا زړه ته راله نو دی چې دی نو عالم دی. او لیس بکثرت الحدیث دا ګورې که ډېر حدیثونه درته یادي ډېر فنون درته چې دی نو یادي په دې سره ته عالم هغه نه جوړېږي. نو چې دغه شان حق عالم هغه چې دی نو هغه جوړ شي نو اوس د دې فضیلت مو اورئ چې دغه شان حق عالمي کور تاسو بار بار اورئ یو سړی دی هغه په خپل اولاد باندې په خپل زوی باندې قرآن یاد کړ او هغه د هغه قرآن حق ادا کوي حلال او حرام او روا ناروا ارس او منز او ارس هغه چې دی نو هغه د قرآن په مطابق هغه چې دی نو کوي. نو دغه سړی دغه حافظ دی به د قیامت په ورځ باندې د خپلو اقربو د لسو کسانو چې حکم پې د دوزخ شوی الله تعالی به دا ستا اعزاز شو چې تا قرآن یاد کړی او د قرآن قدر دې کړی دغه ما پې د دوزخ حکم کړی دی ولې زه ګوته پرېږده ځان سره جنت ته بیا. نو ګوره دا څو لوی فضیلت شه. مونږ خلک په خپل اولاد باندې قرآن یاد کړو او بیا هغه قرآن هیروم کړي او د هیرولو سره سره بیا نه مونځ کوي نه ګیرئ نه سر انګریزي او چېرته چې فضول کارونه هغې له چې دی نو هغه ګرځي دا هغه سره هم زیاتی دی دا ځان سره هم چې دی نو زیاتی دی. قرآن کریم یادول ګورې فرض نه دي قرآن کریم پکې ویل فرض دي قرآن کریم یادول فرض نه دي ولې چې قرآن کریم دې یاد کړ نو دا به بیا نه هېرئ. دا حدیث کې راځي چې د دې نه لوی ګناه هغه بل نه چې یو سړی قرآن یاد کړي او بیا چې دی نو هغه هیر کړي د دنیایي وجې نه یو مرض پرې راغی ناجوړه شو دماغ یې چې دی نو ګډوډ شلو هغې کې انسان معذور دی ولې د دنیا د وجې نه د غفلت د وجې نه قرآن پاک یې هیر کړ نو د دې ډېر سخت چې دی نو هغه وعید دی. بیا یو سړی دی هغه شهادت هغه ول الله ورکړی دی شهید شوی دی د هغه شهادت الله قبول کړي نو حدیث کې راځي چې د 9 کسانو د هغې به د خپلو اقربو د هغې د شفاعت هغه به کوي. یو سړی د حج یې کړی دی او هغه حج دی هغه حج مبرور دی هغه قبول شوی هغه حج دی نو دی به د خپلو اقربو او د خپلو قبیلې هغې کې د 400 کسانو د هغې شفاعت هغه به دی کوي چې د چا حج هغه قبول شوی نو دا یو الله ته پته ده حجونه دا تاسو ټولو موږ ټولو چې دی نو هغه کړي دي لیکن اوس الله ته پته ده چې چا حج هغه مبرور دی د چا حج هغه قبول شوی هغه له به الله تعالی د قیامت په ورځ دومره لوی اعزاز هغه ورکړي چې د 400 کسانو د هغو د شفاعت. او حدیث کې راځي چې عالم سره دا کوټه چې دی نو نشته عالم ته به الله تعالی ووایي که د اسمان د ستورو ته ستا عقیدت مني او ته چې د هغې سفارش هغه کوي نو تا له حد چې دی نو نشته دی که د اسمان د ستورو ته خلقو د هغې ته سفارش کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې زما د امت کې د یو سړي د هغه په شفاعت باندې به بې حساب خلق هغه به جنت هغې ته ځي ولې چې حق هغه چې دی نو عالمي نو د هغه سره د الله د طرف نه هغه د کوټه هغه نشته دی. او حدیث کې راځي نبی علیه السلام د دغه شان عالم باره کې وایي چې یو سړی هغه زما دغه شان عالم هغه یو مجلس ته راغی او چا د هغه قدر او چا د هغه عزت هغه چې دی نو هغه وکړو نو نبی علیه السلام یې دی زما عزت وکړو دا لکه زه چې راشم او زما چې څو عزت هغه وکړي ولې اله چې هغه یو حق هغه چې دی نو عالمي سازشونه منصوبې هغه نه جوړوي.